بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري الآية واقعة ده حضرت سليمان عليه السلام او ده بلقیس روانه وه حضرت سليمان عليه السلام د مارغانو عازي ارسا ولود پکې غیر حاضر چې موږ ورته پښتو کې مولا چایګه ویو سليمان عليه السلام ویناو کړه چې آیا زه حضور نه وینم یا دا حضور د غیر حاضر نه دی بیا ویناو کړه چې دې راغ نو زبردن صدا ورکوم سخته کې دې شي حلال کما او کما تا عذر صحیح راول نو زبا بیا سره صدا را جوړه کړه لږ ساتیر نو مولا چرګ راو رسید مرګر ورته وی هغه سليمان عليه السلام حاضر اوسه او دا صداګانې بیان کړې طالبان خو ورخته په صحیح راولي اس سنار سموز یہاں دای ویل دي سموز معقول راول یا خبره جوړه دي شي بالکل عذر معقول راول سليمان عليه السلام څخه لار سليمان عليه السلام ورته چرته دی ورته چې په یو خبره هو شوما او یو خبره می معلومه کړه چې تاسو د هغه د علم نشته ګوره ته کوم پته ده چې پیغمبر دی خو عالم الغیب نه دی د مملکت د بلقیس هغه حالات ورته بیان کړه چې داسې یو قوم یې ولیدو چې په هغوی باندې زنانه مشره وه داسې قوم یې ولیدو چې هغوی نور ته سجده کوله نو سلیمان علیه السلام هم سم بادشاه و دا نه چې یاره زه اوزګار نه یم زما خپل بادشاهت دی زما خپل حکومت دی وي د مو که زه ګورم چې ته رښتیا وایې او که دروغ وه خط یې ورله ولیکو وي دا ولویسه علما وی د 2 میاشتو مزل دی او هدهد روان شو ورسید هغه خط ورته ورسو بلقیس چې هغه خط ته وکته فورا پارلمان اجلاس راوغوښت ځکه چې وزیر اعظم وه د ملک مشره وه هنګامي اجلاس یې راوغوښت او هغه خط هغه چې کوم عنوان و کوم مضمون و هغه یې د پارلمان په مخ کې کېښود چې یاره دا عنوان دی دا مضمون دی او دا خط راغلی د سلیمان د طرف نه دی او بیا ورته وینا کوي څه وینا کوي اوس قرآن هغه وینا ذکر کوي نو قرآن وایي بسم الله الرحمن الرحیم قالت یا ایها الملأ اوی بلقیس اے وزراء اوی بلقیس اے وزراء افتونی فی امری فتور ان کلماتا فبارا دکار زمان مالا سرائی راکای سا مشورہ راکای سو کرو او بیاوی ما گندو نیم آدم کونکی امر اند یوکار یا دیم امانا ما گندو نیم آدم فیصلہ کونکی امر اند یوکار حتی تر آخی پوری تشہدون چتاسو بیانو کئی تشہدون تر آخی پوری چتاسو او یقینا دا دو خیال سری علامه کما کل سره په شروع کې نه جوړ هر یو سره ځان نه خپل او خيار دې چې کنه سید دې تک شان دي تک شان دي دغه خبره ده خو کوي هغه چې کوم دغه خبره نو دا خو مشروع اوس دا وینا رایا اې د پارلیمنت حال ته وګوره نو تا د خپل د پاکستان پارلیمنت رایا خپل هغه میبران برته رایا چې دا دا وینو په اخوا نو هغه ورته فورا وی قالو وی نحن قوه مومنگا خاوندان د طاقت و اولو باس شدید او خاوندان د جنگ سخت هغه سو یا دا ورکیسو دا دبل دبل کوسه حقیقت دې سم نشته هغه ورته مال راي راکړ خطر غل سو کړ د سليمان چې کوم خطر لري دي مضمون دادي عنوان دادي آیا پدې کې وس څه جواب ورکړ پسن ورکار وکړ اې دوه نه جواب سو ورکړي قالو اوی بي منګه خاوندان د طاقت او خاوندان د جنگ او سخت والامر الیه او اختیار استادي اختیار استادي خو باقي من خاوندان د طاقت یو شانت سویو من خاوندان د جنگ او بیاوی بس سوچ او کا مادا چې سو کوم دایته منتا په سوچ او چې سو کوم راګه
زمون خدا غراي د منډه توري یاره اے خاوندان د طاقت یو د جنگ ومنو ها یو خبره ده ته زمون مشرای ول امر الیک اختیار ساده ځان له سوچوګه چې څو کوم راته کوي موږ منلو ته تیار بلکې چې کوی چې یاره واقعي دا د پاکستان نه پاخوا ها دا د ګوخ غواړي زه سره ما دوی وینځه ها اپوختانه وي مون دي کوم دی ډب د کوم دی بلکې سوی دا مضمون دی دا عنوان دی از سو کما از سچلو کم دوی من خاوندان د طاقت خاوندان د جنگ ها هغه ورته جواب ورکړي اے داغي جواب ته ګوره ته حیران شي قالت ویل بلقیس ان الملوک یقینا بادشاہان اذا دخلوا کلا چې داخل شي یو کلیدا قرآن کی اغیلارا چې کله یو بادشاہان داخل شي یو کلی ته نو اوس آی سو کدا اعتراض کوي چې څنګه حاصل داخل شورانی نه علمونه کې پګرا والا چې کله بادشاہان اراده کوي د داخلي یو کلی ته اے پنځه د جنگ نو بیا غورانی پیدي نه بیا غورانی او یقینا دا ورانون دومره سګران نه دي اصل کمال آبادول دي نو څنګه ایږي قالت قل بلقیس ان الملوک یقینا بادشاہان کله چې داخل شي یو کلی ته نو قرآن کی اغیلارا وجعلوا اعزا او وګرځي عزتمند وسیدن کی داوی اذلا سلیلا وار وکذالک یفعلون او تغسی کار کوي وکذالک یفعلون تغسی کار دوی ورته وي چې ول امر الیک اختیار ستاده نو دا ورته وي زما په مضمون یو خبر راغله زه په بیا عمل بیسا و انی بشکل لیکن کے یما الیہم بیتا تحفی وغیرہ حدی وغیرہ جفت وغیرہ تحفی وغیرہ حدی وغیرہ اور یقینا دومره تحفی میں کرا علماء کرام مفسرین جتنی خبری کرلی اگر درس نہیں ہیرے سکے جواہرات سکے سپینزر سکے سرزر سکے سلک مال دولت خونو نو روح دل روانه کرو مقصد سوچ ګورم کچری دای واغست نو په بشم چې د پاکستان دی ورزولي آسان دي او کدی ته غاړه کې نه خولا نو په بشم چې د گاوند هر څو قرباني خو وایي کنه بالا او کله یو خبره کولاو نشي کوله ته واغست یو د خان دی اګوانه غست نو د گاونه غندر نو بیا تاسو چې نه کومه بیا چې دې سویا کې ته وغاړه بلقیس اے دل روانه کړه توفو سره او بینا دی و انی او بشکدا لیکن کیم دویدا توفی وغیرہ پس انتظار انکوما بما یرجعون پس خبره واپس کیږي المرسلون لګلین شوی هغه قاصدان زما هغه استاذی زما دل تیار کړه او اسونه فارونه په کوتړل چې توفی موفق اے روانه سر بدی سب حکم سلیمان علیہ السلام تراورسی نگورا ایسے جاء مفرد را اے باقی نون دیو اے مخی نگورا کول جمع اے ارجع جاء مفرد را دا جاء مفرد ذکر آگے چی بیشک ڈالا خودی روا امیر پکی یو آگا امیر خبر کولا جی دا منگا مملکت دا بلقیس نراغلیو او دا ملکای بلقیس تاسو لسا تخفی مغفر آکری دی جی تاسو قبول کر سلیمان خو سلیمان علیہ السلام ہوگا پیغمبر چاہا ورطو کتا چخا لکا وش پتی باندی دی ما دباوی و ما اخری نو فورن ورطسوی اے اغزی کا روس کو راضی رنبید اغدل تذکرہ کئی فلما جاء سلیمان پس ہر کل چرالا دا دل دا سلیمان علیہ السلام سخا امیر ورطا خبر ہو پرجیم المملکت دا بلقیسنا را لگلے شویو جی دا تخفیدی تاسو قبول کئی قال اولی سلیمان علیہ السلام آیا تاسو مدد کو ایزما بمعالنا ومال سارا تاسو مدد کوئی زمان پمال سارا زمان زتاو سے پاکستانی اختارم دسا پاکستانی خونین چیز پر پیسو اقبل قوم خرسو ما اے پر پیسو باندې اقبل دا ملک اسمت گوار قوم اقبل مسلمان بی وجنما خودے دی پنی گوار دا غلے ز سلیمانی ما نظر کائی جو ہوئی قال اولی سلیمان علیہ السلام آیا تاسو مدد کو ایزمان پمال سارا فما پس آغ امالو آغ دولت چراکڑ دے امالا اللہ خیر بہتر دے خیر ورد مما دا آغ امالنا چی تاسو لآدر کرے دے
اسمات ودا کتا مالی وانو بیا ورته سوئی بل انتم بلکی تاسو پدی تحفو اخپلو باندی پدی کفتنو اخپلو باندی تبغون خوشالا شئی پدی تاسو کجالی کوا زنیما اے اس امیر تبیا خبر کی تھا بی ارجع الیم زواپش آتویتا ارجع الیم زواپش دا لفتر دی مولا تا چی صدر اولی دا واپس شویتا ځکه چې خبره د امیر سره ده رومبه اے مخاطب ټول ډله کړه نو ځکه جمع اې دې بیا مفرد راول اے اوس امیر ته وي اے تزا د لخر دی بوزا دا سامانو بیسا ما زه په دې باندې مرسته نه کوي زما چې کومه خبره دا غو مانه مدد پنوم د الله غوښتل دي راشه زما تعبیرات څخه غاړه کړي انا به بخلاصي گئے او کنه دا نه نو ځان جنگ ته تیار یره واقعي وای واقعي وای نن سبا زما د په دې موجوده دور کې که صحیح لیډر ګوري نو په یو اردگان باندې دي نن سره ازمن دا جیدینو نبی بی دې نه لاله سمو سبالات دی خو دې ټینګي دیوم نه دي کبھی لمنه خوان راشي نو هغه ته دوی غړيږي چې دا دومره اسورلیا او د بار نه ډګیا د توخونه دوی چې دا اې د ټول پاکستان واخله موږ لدار نو کیسه نو بهرحال چې څنګه دغه شو نو سليمان عليه السلام قاصد ته وی ارجع اليهم زواپش ابيبا پس خامخ زبرات لا کوم ابيبا د جوړو بلخ کر سره زبرات لا کوم دیتا بلخ کر سره او داسې لخر چې نبي مخنون کی بي داغه لخر داسې لخر به کنه چې دی بلغه مخنیه نشي کول او دا لا سګای ولا نخرج انهم او خامخ اباس انبازي من عددی کلونا اذلتا پداسی حال کی چی زلیلا بوی وهم صاعرون او دیب علی کمزوری لال قاسدہ او چی پوری بلدی سرد سامانونو بارونو واپس اخلاص کی قاسد نے تپوسو کو سنگ چل رہے ایدی اگر خدا سی خبر اکلو چی دا سوال بیا معلومی گیتا چی دنیا پرس نہ دیکھنا پارلیمنٹ بیا رہا ہو ہنگامی اجلاس دي وسجل دي ما خپل چې کما مازغه چې کما مشوره او کما رائے او قانوني عمل هغه هر څه واپس کړ داغه هر څه واپس کول د دې خبرې دلیل دی چې هغه دنیا پرس نه دی الله والا لہذا ولا دادا چې هغه خبرې تغاړه کی راځي چې لاړ شي راځي چې لاړ شي دینه مکه چې هغه خپل خبره امینوږي او په موږ لخر راولي او موږ ذلیل او رسوا کی هر څه خراب کی نو غره د چې موږ مخ کې لاړ شي دې تعقل مندي وي دې تو خیال ما هر څه قسم دا او کوچ کوم دنیا پرس نه ایزه د دې خبرې اطلاع الله سليمان عليه السلام له پزریه د وحي ورکړه پزریه د وحي د خبرې اطلاع ورکړه نو چې وحي له اطلاع ورکړه سليمان عليه السلام اوس خپل وزراو ته وی قال ويل سليمان عليه السلام يا ايها الملأ اي وزراو ايكم كم يوم پتاسو کی چراب اولی ماتا بیارشها تخت ددی دا ولی تخراوال د دې امتحان کې چې دا څومره وګوري څومره وکړه ولی وحی په ذریعہ د پته ولګي چې اخلاص دی راځي ټول آمنا وسلمنا خبرې تغاړي دي ولی پوه شو چې دنیا پرس نه دی الله والا دی او د الله والا سره ټکر اغسته ځان خرابول دي او د دې مثال خو تاسو ولید کړه په څومره مستۍ کې راغلي چې بس په دې دوه ځار څخه ختمو راځو نو بیا دې حتی خبره ورسېده چې په پیمبرو کې تشریح او دا وی د پاره بیا نور مقررو چې تاسو اوس د دې خیال کوئ هغه کوم لنګانو اے وچه ډوړې راکاګه اے ډوړې کی جوړا کا اے خور دوی کی وبتی نه جام ګراواله اوس کله ګړه مړه شو دا وی پیسه والحمدلله دا سکارو چې دنیا حیران وی مولا سوکړه ته سوچو چې مولا هغه کارونه وکړي چې هغه چا کړی دي هغه پاور چې ځان ته وایي ته سوچو دا پټکو هغه پاورونه کته راوړل دا وی هغه غرور هغه په خوره کې میلاو نو څه کوي وی ګورا نار څه دې دا تخ مال راوړي دا ولی دا وز د امتحان دی نو څنګه سليمان عليه السلام خپل وزراو ته وی ايوم کم يوم پتاسو کې چراب او ماتا تخت ددی مخکی ددینا چراشی ماتا مسلمین تابعدار چراشی ماتا تابعدار قال اولی یو سرکشا من الجن د پیرانونا
یو سرکش د پیریانو نه تفسیر سمرقندی معنی عفریت نه دا هر هغه کس ته وي چې کوم خپل په اراده کې مضبوط او په کار کې ماهر طاقت والے هغه معنی کوي قال اولی یو طاقتور من الجن د پیریانو نه سبع راتلو کم تا تا به بدی سرا مخی انت کوما د پاسې دوستا من مقامک د مجلس اوستانا تبل خپل د مجلس نه پاسې درې ما به تخراور او دا مجلس نه مراد مجلس د قضا د فیصلو تبل باندې کې مشروب وي پاسې درې باندې ما به تخرا رسول ها چې څنګه داوي نو اے ورپسې سوي و اني بشک ادم علی بدی باندې لقوی طاقت والا یما امین امانتدار یما قال الذي اولی آغان کسا عنده چې داغان څخه علم من الكتاب علم د کتاب انا بشک زما راتلو کما تا دی بدی تخسرا مخی د دینا چې واپس شي تا الیکا تا نظر دستر غوستا نظر دستر غوستا سمقصد اے دستر کو پر رب کی بدل راو رسول دستر کو رب اوس دا سوکو نو باغوی چې دا د سليمان عليه السلام وزیر آصف او یقینا چې هغه شي دا د کرامت دی خو اې دا یو سوال راځي چې به شکه کرامت شو خو کرامت خو د ولی په اختیار کې نه اې جو هغه دعوت چې صبر اورم ها کرامت شو منو انکار نه کو خدا کرامت د ولی په اختیار کې نه نو اې خو دې دعوت نو بیا بعضی علماوی چې د دین سليمان عليه السلام په خپل مراد نو بیا یې هغه اعتراض راځي چې سليمان شنو معجزه شو نو معجزه خو د پیغمبر په اختیار کې نه نو سليمان څنګه دا دعوه وکړه ها نو بیا علما دا غي جواب ورکړي چې ګورا چې کوم وخت پیغمبر ته پته ولګي کنه نو دا پته چلیدونه روسو نو پیغمبر دا بیا نسبت ځان ته کوي صحیح ده او دریم جواب داري چې د دې مراد جبرئیل امین خو بهتره دا چې سليمان کی او خبره به د معجزې شي او کدا اعتراض چې یاره دعوه څنګه وکړه نو اطلاع ورته ملاو شوی و نو څنګه بیا چې اطلاع ملاو شي نو بیا پیغمبر ځان ته نسبت کیږي او په دې باندې ګڼ قاعدات موجود دي آل عمران کې موجود دي سورۃ انبیاء کې موجود دي صحیح دی نو څه قاعده وي فلما پس کله چې ولید دا تخت اول اړه عنده د خپل ځان څخه قال اولی سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي دا فضل زما درب دی دل امبارا چې امتحان کی زما چې زه شکریا ادا کوم یا انکار کوم په نعمت د الله باندې ومن او چا چې شکریا ادا کړه فانما يشكر لنفسه پس یقینا فائدہ دا شکریہ دا ځان دا چا چې شکریہ ادا کړه شکر ادا کړه نو فائدہ د شکریہ او د شکر د چا دا احسان لگا ومن کفر او چا چې کفر وکړو یو معنا ومن کفر او چا چې انکار وکړو په نعمت د الله باندې نو فإن ربي پس یقینا رب زما غنیون بے پروا دی د عبادت د مخلوق نا کریم عزتمند عزتمند تخت لراول سليمان عليه السلام په کله باندې ظاهري ستبدیلی راوسته ها بلکې سالا سليمان دا تخت هغه لوی او خيار و ها هغه لوی او خيار هغه ورته داسې الفاظ کې او تک شانتي ها داسې الفاظ استعمال ان شاء الله الله تعالی باقي سبب الله تعالی زموږ د درس په اړه باندې بخصوص دغه موضوع لپاره زموږ د یادګارو لپاره زموږ د تمام اساتذه کرامو د شمول لپاره د تمام علماء لپاره طلباء لپاره طالبات لپاره د تمام عالم مسلمانانو لپاره زموږ لپاره زموږ د خلوایانو لپاره زموږ د ورو لپاره زموږ د کورونو لپاره الله رب العزت عزت چې څومره مسلمانان د دنیا له وسشوي دي الله د ټول بخنو کوي د نیمه رسول ضرورت نشته ورنه رسول سره هم تازه کیږي الله د ټول بخنو کوي الله د ټول بخنو کوي الله د ټول درجات ورکړي او چې څومره بیمار دي الله د ټول شفا کامله او صحت کامله ورکړي دا خاص کر زمونږ یو پای او ملګری دی د درس او یقینا مخکې به د درس راته وسو ګزر د دې په وجه نه راځي ورنځي باید دا بچي بیمار دي دا موږ لپاره دعا کوو چې الله د شفا کامله او صحت کامله ورکړي نور چې څومره پریشان دي الله د ټول پریشانی په خوشاله وکړي څومره بیا اولاد دي الله د ټول جوړې د اولاد د نعمت نه راکړي چا نارینه اولاد نشته الله د ټول جوړې د نارینه اولاد د نعمت
और चिकन औलाद वाला भी अल्लाह का औलाद से ज़मीन औलाद अल्लाह का दिन की कबूल की अल्लाह का दिन से पाया की अल्लाह का पैगंबर सही आशिकान की अल्लाह का